أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب باب المساجد ومواضع الصلاة. الفصل الأول عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواهيه كلها ثم ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة. رواه البخاري ورواه مسلم عنه عن أسامة بن زيد. دا باب المساجد ومواضع الصلاة باب دے په بیان د جماعتونو کې او د منځ په ځایونو کې. مساجد جمع ده د مسجد. مسجد هغه دی ته وایي کوم کې چې سړی سجده کوي. په اسلام کې مسجد هغه دی ته وایي چې مسلمانانو د خپل مانځه دپاره منتخب کړی او مستقل د هغې ځمکه د جومات د مانځه دپاره وقف وي، هغې ته مسجد ورته وایي. او مواضع الصلات نه مراد هغه ځایونه چې په هغې کې خلک منځونه کوي. نو مواضع الصلات نه عام زګونه مراد کېدی شي کوم دی که چې سړی ځان لمونځ کوي مستقل جومات نه وي، څه وخته پورې بیا ختم شي یا په وخت د مانځه کې استعمال شي بیا چې کوم دی نو هغه جومات نه وي. دې ته مختلفو معناګانو باندې سړی اخیستی شي. یا خاص ټکې وروسته د عام نه ذکر کېدل دي، یا عام ټکې وروسته د خاص نه ذکر کېدل دي. په دې بنیاد باندې په دې باب کې به هغه احادیث موږ تاسو زده کوو کومو کې چې د جومات په حوالې باندې د جوماتونو د فضایلو په حوالې باندې او دغه شانې د جومات سره متعلقه مسایلو باندې ځان پوهه کولی. اولنۍ خبره په دې اولني حدیث کې بیان ده چې کعبه شریفې ته بیت الله شریف ته خو موږ مونځ کوو، نو چې سړی دننه بیت الله شریف ته ورننوځي نو هلته به مونځ کوي که نه به کوي؟ چې دننه سړی دننه شي نو هلته به کوم طرف ته مونځ کوي؟ ځکه قبله خو هغې ته وایي چې خلک په مانده کې هغې طرف ته مخ کوي. نو چې سړی دننه بیت الله شریف ته ننوځي نو مونځ به چېرته کوي؟ نو په دې اولني حدیث کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم دی او د قرآن په مسلو باندې د پیغمبر علیه السلام نه د زده کړې په نتیجې کې په ماهرینو کې هم دی، د قرآن په معنا او په تفسیر او په مفهوم باندې په پوهېدونکو کې په پوهه صحابو کې شامل دی. نو هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح شوه نو د مکې د فتح په دوران کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته دننه کېدو یو څو کسانو ورسره، یو پکې هغه کس دی چې کوم ته مونږه طلحه عثمان ابن طلحه ورته وایو. عثمان ابن طلحه هغه سړی دی کوم سړی چې د بیت الله شریف چابیانې به د هغه سره وي او دا د پیغمبر علیه السلام نه مخکې دور کې هم د هغه څه وي او پیغمبر علیه السلام چې کله مکه فتح شوه نو په هغې دوران کې هغه چابیانې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې وي او هغه عثمان ابن طلحه راوستو او هغه ته حواله کړی. نو یو ورسره د عثمان ابن طلحه و، دویم ورسره اسامه بن زید و. زید د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په کور کې پرورده و کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول وخت کې د غلام په حیثیت بیا د عدد کرده غلام په حیثیت او د بچی په حیثیت باندې او بیا د یو نږدې صحابي په حیثیت باندې اوسېدو. د هغه زوی دی اسامه. نو هغه اسامه چې دی نو هغه دی ورسره اسامه بن زید او بل ورسره بلال ابن رباح کوم ته چې موږ مشهور حضرت بلال رضی الله عنه دی. وی دا درې ونه دی بیت الله شریف ته ننوته او د دننه دا دروازه را بنده کړه. نو دا حضرت عبدالله ابن عمر او حضرت عبدالله ابن عباس د دواړه عبدالله ګان دي، یو د عباس رضی الله عنه زوی دی بل د عمر رضی الله عنه زوی دی. دا دواړه چې کله په یو حدیث کې حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه شو نو د ټولو نه اوله په هغې په هر ګوټ کې دعا وغوښته
هغه ګوټ کې هغه ګوټ کې هغه ګوټ کې هغه ګوټ کې څلور ګوټونه دي نو په څلور واړه ګوټونو کې دعا وغوښته. نمبر 1. نمبر 2 دا کار یې وکړو چې کله راووتو نو 2 رکعاته مونځ یې پکې وکړو. 2 رکعاته مونځ یې پکې وکړو. حضرت عبدالله ابن عباس دومره قدر وی چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیت الله شریف کې دنه مونځ کړی دی او دنه پکې دعاګانې ډېرې کړې یو ګوټ تا بل ګوټ تا بل ګوټ تا نو دعاګانې پکې وکړې. پته ولګېده جمعتونو کې څه عمل چې دی نو هغه بهترین عمل دی دعا مونځ تلاوت دا چې دی نو دا ورپکې بهترین عمل دی. او دوی مسله دا شو چې په بیت الله شریف کې دنه مونځ کېږي او د بیت الله شریف کې چې دنه مونځ کې خدا به د بیت الله نه بهر طرف ته مونځ کېږي کنه نو چې دنه نه پکې نو چې کوم طرف ته مونځ وکړو نو هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو مونږ یې پکې کولی شو. حضرت عبدالله ابن عمر هغه چې کله دغه نه خلقي چې یاره څوک څوک وو سره په دې دنه چې ورننه وتل نو جمع پکې کړی و که ځان له پکې کړی نو 3 کسان وو سره عثمان ابن طلحه بلال ابن رباح او اسامه بن زید دی ور سره ولاړو بیت الله شریف کې دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې وکړې او بیا چې کله دعاګانې وکړې نو مونځ یې وکړو. نو دا عبدالله ابن عمر خو سره دنه نه و او نو سره عبدالله ابن عباس دا قصه ورته چا وکړه چې دنه پیغمبر علیه السلام دا کارو. نو دا عبدالله ابن عمر فرمایي چې سألت بلالا حين خرج ما صنع ماذا صنع وای ما د بلال رضی الله عنه تاسو کو چې پیغمبر علیه السلام سره تاسو دنه لاړی چې پیغمبر علیه السلام دنه لاړ نو څه وکړو نو یا غراته وی جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه د زه ته ودرېدو چې په بیت الله شریف کې درېستنه په یو قطار او درې په بل قطار کې دي نو په هغه ورته کې شپږ ستنې وي پکې وځو پکې سوی نو دا یو ستنې خې طرف ته پرې خو دو ستنې ګس طرف ته پرې خو یعنی په دې ځای کې ودرېدو چې یو ستنې دی خو دو ستنې ته خو او دا ورستنې درې دي شاته وي او په دې مین کې د الله برکات منځ ثم صلى او بیا په دغه طریقه باندې منځ نو عن ابن عباس د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده قال دی وی لما دخل النبي صلی الله علیه وسلم کله چې نبی صلی الله علیه وسلم داخل شو البیت بیت الله شریف ته نو دعا فی نواحیه كلها دعاګانې وغوښتې داغه په طرفونو ټولو کې په هر طرف کې په هر ګوټ کې دعا وغوښته خی طرف ته مخامخ دس طرف ته شاته هر طرف ته دعا وغوښته دی خو مخ کو 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 دعا وغوښته ولم يصلي او په جمعات کې مونږ نه کو عام طور د پیغمبر علیه السلام طریقه دا و چې جمعات ته بننه وته نو اول به 2 رکعات مونږ وکړو خدلته کې مونږ اول ونه خدلته اول دعا وکړو فلما خرج کله چراوتو نو په دغه ټیم کې رکعاتې نه 2 رکعات وکړو په قبول الکعبه د کعبه مخې ته په کعبه کې دننه وقال وی هذه القبله دا ټوله قبله ده دې ته خلق مونږ کوي کدا طرفي کدا طرفي کدا طرفي کدا طرفي دا ټوله قبله ده چې کوم تر دې ته مونږ وکړو د قبله ده رواه البخاري دا حدیث بخاری شریف نقل کړی ومسلم او مسلم کتاب والا هم نقل کړی عن اسامه بن زید د اسامه بن زید نه د مشکات والا چې د بخاری په روایت باندې د حدیث نقل کړی دی نو حضرت عبد الله ابن عباس په روایت نقل کړی وای مسلم چې د حدیث نقل کړی د اسامه بن زید په روایت نقل کړی نو کو اسامه بن زید شي نو بیا د اسامه بن زید په خپل باندې په بیت الله کې دننه د پیغمبر علیه السلام سره موجود نو بیا هغه خپل قصه په خپل کړی وعن عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه عمر رضی الله عنهما حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل الكعبه کعبه شریفه ته دننه شو و اسامه بن زید و عثمان بن طلحه الجبي وبلال بن رباح و اذا ذكر یو اسامه بن زید و بل عثمان بن طلحه او بل وسر بلال بن رباح فاغلق هذا دروازه دنن را بند کړه پیغمبر علیہ السلام پس وما کسفیها او لګو خیال دې تیر فسالت نو دا عبد الله ابن عمر وی ما تاسو کو بلال اند بلالنا رضی الله عنه حين خرج کله چې دار وتل چې ماذا صنع رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ولاړو فقال غرتوی جعل عمودا عن يساره یوا استنه خي طرف ته پرې خو دا او عمودين عن يمينه او دوستنه کین طرف ته پرې خو وثلاثه اعمده وراءه او درې استنه شاته وكان البيت يومئذ على 6 اعمده
او بیت الله شریف په دغه ورځ کې په شپږ غوستنو ولاړو ثم صلى بمنذ کو متفق علیه. دغه شان په دې حدیث کې یو بل مسله چې دنو هغه حضرت ابو هريره نقل کړي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د بیت الله شریف فضیلت او د مسجد نبوي په فضیلت کې څونه فرق دی. نو حضرت ابو هريره فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاه فی مسجدی هذا، منځ په دې جمعات کې زما په دې جمعات کې کوم ته چې مسجد نبوي خیر د ډېر بهتر ده من الف صلات د زر منذرنا فيما سواه د دین علاوه منذر کې الا المسجد الحرام، سوا د مسجد حرام نه. مسجد حرام منځ دې نو هغه ډېر زیات دی، دغه فضایل ډېر زیات دي. البته د مسجد د پنورو جماعتونو کې د ټولو نه زیات فضیلت والا منځ دې کم ځای دی ام مسجد نبوي دی. عن ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره روایت ده قال دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلاه فی مسجد هذا، منظمه په دې جماعت کې خیر ډېر بهتر ده من الف صلات د زر منذرنا فيما سواه په هغه نور جماعتونو کې چې ردین علاوه دي الا المسجد الحرام، سوا د مسجد حرام نه چې د مسجد حرام مسجد نو هغه د 1 لاکھ په برابر ده. واخر دعوانا